الله جل شانه د قرآن مجید صفت بیانی چې قرآن په ظاهر او په باطن د حسن او د جمال په دې باندې انتها شوی ده، په هر لحاظ باندې بهترین او کامل ترین کتاب دی. او قرآن مجید دا دلیل نه غواړي لکه څرنګه چې د ماسپښین په ټیم کې نور د لیدلو دپاره څوک دلیل نه غواړي چې نور شته او نشته دی، نو دک شان قرآن مجید هم دلیل ته محتاج نه دی. چې چا کې لږ غوندې هم عقل وي او قرآن ته وګوري د انصاف په سترګو باندې، نو الله جل جلاله ورته هدایت نصیب کړي. کو څوک قرآن د انصاف په غوږونو باندې واوري، الله جل جلاله به ورته هدایت نصیب کړي. نو چې دومره کامل ترین کتاب دی، نو د دې کتاب تابعداري پکار ده. نو دلته الله جل شانه فرمایي چې وهذا کتاب، دا کتاب دی یعنی قرآن مجید، انزلناه مونږ نازل کړی دی د قرآن لرا، مبارکن دا قرآن برکت والا دی، فتبعوه نو چې دومره لوی کتاب دی، دومره کامل ترین کتاب دی، نو الله فتبعو تاسو تابعداریو کې هو د قرآن، فتبعوه تاسو د قرآن تابعداریو کې، واتقو او د قرآن د مخالفت نه ویریږئ، لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي. څوک چې د قرآن تابعداري کوي نو دې سره بیا رحم د الله لازم دی، الله جل جلاله په دې کس باندې رحم کوي. اصل کې دا دفع چې کوم دی دغه ده چې په ورځ د قیامت باندې دی بیا دا خبره نه کوي دا کافران مشرکین چې یاره مونږ ته کتاب نه راغلی. الله وی دا قرآن مو د دې لپاره نازل کو چې په ورځ د قیامت د مشرکین دا ګیله بیا نه کوي، دا عذر نه کوي، دا دفع د عذر ده چې دلته کې ستا هغه عذر ختم کو، د مشرکین عذر یې ختم کو. ځکه چې تورات او انجیل دا کتابونه چې وو دا یا په سوریانۍ یا په عبرانۍ ژبه کې او د عربو ژبه چې کوم دی عربي وه. نو الله جل جلاله د دې دغه اعتراض دفع کو چې په ورځ د قیامت باندې بیا دی دا ګیله نه کوي چې یاره الله پاک د دوه ډلو ته خو تا کتابونه ورکړي، یهودو ته د تورات ورکړی او عیسایانو ته نصواراو ته د انجیل ورکړی، نو دوی ته خو د کتابونه ورکړي وو، خو کو چېرې موږ ته هم ته نو موږ خو د دغې کتابونو د لوستلو نه عاجز وو، ځکه چې عرب دا اکثر چې کوم دی جاهلانو، تعلیم زور پکې نه و، پوهېدل نه په څه باندې جټو. نو الله پاک تا چې کوم کتابونه د یهود او نصواراو دوه ډلو ته رالیږلي نو د هغې د لوستلو نه خو موږ ناخبر وو، خو چېرې تا زمونږ په ژبه کې او زمونږ په کس باندې تا چې کوم دی کتاب نازل کړی نو هغه به مې منلی وو، خو دوی په دې ژبه عبرانۍ یا په سوریانۍ باندې مونږ نه پوهېدو. نو الله پاک وایي چې دوی هلته کې بیا دا ګیله ونه کړي او دا خبره ونه کړي، دا عذر پیش نه کړي، نو هغه عذر ورله الله جل جلاله دفع کو. نو الله وایي دا قرآن مې د دې دپاره نازل کو چې دا مشرکین بیا هلته کې عذر پیش نه کړي چې الله پاک مونږ خو په تورات او انجیل، ځکه چې تورات او انجیل چې وو نو د دې عالمان په دغه دور کې هم موجود، د قرآن د نزول په دور کې هم د تورات او د انجیل عالمان موجود وو، یهودیان او عیسایانو کې چې کوم عالمانو نو هغې موجود وو. نو اگر چې د هغې ترجمه هم شوي وه په عربۍ ژبه کې، خو بیا هم الله جل جلاله د دې عذر دفع کو چې په قیامت کې بیا دا عذر دا مشرکین نه کوي. نو الله وایي چې دا قرآن مې د دې لپاره نازل کو چې تاسو بیا دا ګیله ونه کوئ، دا عذر پیش نه کوئ چې مونږ خو د انجیل او په تورات باندې پوهېدو نه، ځکه چې په عبرانۍ یا په سوریانۍ ژبه کې وو. نو الله پاک کو مونږ ته زمونږ په ژبه کې کتاب نازل کړی وي نو مونږ به منلی وي، په دغې کتابونو باندې مونږ نه پوهېدو نو د دې وجې نه مونږ ایمان نه دی راوړی. نو د دې وجې نه الله وایي چې ما د قرآن ستاسو په ژبه کې مې نازل کو چې دا ګیله په ورځ د قیامت ونه کوي چې هلته کې خلکو ته ثواب ورکول کېږي. نو الله وایي چې دوی بیا ګیله ونه کړي، دا قرآن مې د دې وجې نه نازل کو چې دوی بیا دا ونه وي چې څنګه په دې دوو ډلو باندې په یهود او نصواراو باندې د هغې کتابونه وو، د هغې په پیغمبرانو مې کتابونه دې نازل کړي وو، نو الله پاک کو په مونږ باندې د یو کتاب نازل کړی وي نو مونږ به د دې نه زیات په هدایت باندې وو، مونږ به د دې نه زیات په ښه طریقې سره ایمان راوړی او نیک اعمال به مو کړي وو.